बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात सोम द थर्ड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द द्रेम क्लास स्टूडेंटानो मुंगा बदी उर्दू बुक की नहम नंबर सबक स्टार्ट करें दाग लेसन मुंगा वेलो राजी चिनन दाग मश्क तासु तवड़ान दिकू द नहम नंबर सबक चिकम मश्क ते हव तासु लदरकू अल्लाह ताला का इनाम दा सबक ते او د دې لیسن مونږ ویلو را بشو ایکسرسایز طرف ته پیج نمبر 61 طرف ته راشي او مشق ته ایکسرسایز منن کو فرسٹ راضی نئے الفاظ سنوی الفاظ دی سوئی فرسٹ نمبر دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ راکڑی دی د دې په معنا باندې ځان پوي کوي سوئی بیلډ بیلډ څه ته وایي بیلډ وایي هجوم ته کمزې کې چې رش وي هغه ته بیلډ وایي خوشخبری اچھی خبر یو ښه خبر هغه ته وایي خوشخبری عیدگاہ وہ جگہ جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے هغه ځای چې په کوم ځای کې د اختر مونځ کیږي هغه ته عیدگاہ وایي باریک پتلا یا نازک صحیح ده نازک وی پتلا وی هغه ته باریک وایي مسرت مین خوشی او دوربین ایسا اعلی جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہے هغه اعلی چې دغه په مدد سره کم لري سيزونه دي هغه ته نږدې خي صحیح ده هغه ته دوربین وي هغه اعلی ته نیکسٹ راځي آپ نے کیا سمجھا تاسو صحیح ذکر د دې جواب مونږ ته په کمنټ کې ویلې شي دویم نمبر کوېسچن د سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائے وې د سبق مطابق چې کوم درست جواب دے داغه نه دائرہ تاسو تاو کوي فرسٹ راځي یاسر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا یاسر د اختر مونږ د بارا چرته تلو سکول یا عیدگاہ نو اختر مونږ د بارا خلک چرته زی عیدگاہ ته زی دینه بتاسو ستاو کوي دائرہ به تاو کوي داسي بیا راځي دویم آج روزہ تا 30 نو 29 موږ سبق کې ویلې دي د کې بتا سو 29 نه دایره تا وکي صحیح ده یاسر اپنی لے آیا یاسر خپل راوړلو سی راوړلو دوربین یا خوربین نو دوربین راوړلو چې هغه پکې میا شګوري دوربین نه دایره تا وکي او بل راضی فاطمہ کو مہندی لگائی فاطمہ لئی نکری ولا ګولې چا دادی جان نے امی جان نے چا ولا ګولې امی جان نے هغه فاطمہ لا نکری ولا ګولې آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا چکم خواوشا مطلب اوسیدلو ضرورت مند خلق هغه خپل کور ته خپل روټۍ ته راوغختل چا ابو جان یا دادا جان نو ابو جان راوغختل دینه به دایره تا وکي دا شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 62 طرف ته راشي ورپسې راځي دریم کوېسچن دی سبق کے مطابق لکھ کر بتائے کہ یہ جملے کس نے کہے د سبق مطابق تاسو دلته ولیکئ چې دا جملې چا ویلي دي سوئی فرسٹ مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو دا جملہ چا ویلی دا صحیح دا مسجد مینار کی طرف ته تاسو ګورئ دا جملہ چا ویلی دا یاسر ویلی دا دلته با یاسر ولیکئ دویم د عید کے معنی ہی خوشی مسرت اور جشن کے ہے د عید معنی دا خوشی مسرت او جشن دا جملہ چا ویلی دا ما سره ابو جان ویلی دا مخه ته ورلا ابو جان ولیکئ نیکسٹ ہے وہ رہا چاند دا جملہ چا ویلی دا یا هغه د چاند وګورئ دغه د چاند دام یاسر ویلی دا کہا ہے بائی دا جملہ چا ویلی دا فاطمہ ویلی دا دلته به فاطمہ ولیکئ نیکسٹ ہے ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا ابو جان نن خو دې ډیره مزه وکړه صحیح دا ډیر خسته خوندې وکړو دا جمله چا ویلی و یاسر به ولیکئ نیکسٹ راځي څلورم نمبر دیے ہوئے سوالوں کے جواب لیکي سوالات راکړي د دې جوابات لیکي راځو د دې جوابات موږ په کاپي باندې لیکلي دي په پیج باندې را به شو تاسو ته وړاندې کو چې کوم نهم نمبر سبق ته دی خو متوجي شي سبق نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا انعام کلاس 3 اردو دے 4 کوېسچن اول کوېسچن راځي سوئی یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ کہاں گئے یاسر او فاطمہ د اختر په ورځ مطلب ابو جان سره چرته لاړو جواب نمبر 1 بولی کہ یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ عید میلے میں گئے یاسر او فاطمہ د اختر په ورځ اب خپل ابو جان سره د عید میلے ته لاړو دویم کوېسچن دے عید کا چاند کس طرح کا ہوتا ہے وې د اختر دغه چاند مطلب د اختر چکلوی هغه نمخ کې چې دا چاند راخیږي دا څنګه وی جواب بولی کہ عید کا چاند باریک سا ہوتا ہے د عید دغه چاند باریک سا وی مطلب نازک وی پتلا وی تھرڈ کوېسچن دے جیم نمبر ابو جان نے بچوں کو کیا کیا خرید کر دیا ابو جان ماشومان له څه واغستل جواب نمبر 3 بولی کہ ابو جان نے یاسر کو ہوائی جہاز کا کھلونا اور فاطمہ کو گڑیا خرید کر دی صحیح ده ابو جان یاسر د پر ہوائی جہاز کھلونا او فاطمه د پر گڑیا هغه ولا واغستل
दाल नंबर क्वेश्चन दे रोजे रखने का क्या इनाम है? रोजी मतलब सोची रोजी निसी दाग से इनाम दे। जवाब नंबर 4 बोली कि ईद उल फितर का त्यौहार रोजे रखने का इनाम है। ईद उल फितर जिकम त्यौहार दे दा रोजी चिसुगनिसी रोजी चिसुगनिसी दादावी इनाम दे अल्लाह ताला द तरफा। सही दा। बल क्वेश्चन दे 5 नंबर देखो रही हे नंबर आपको ईद के दिन कौन कौन से काम करना पसंद है? वस्तासु दख्तर पोरस कम कम कारूना वक्ती। जवाब नंबर 5 बोली कि मुझे ईद के दिन नए कपड़े पहनना, दोस्तों से मिलना, ईद मेले से खिलौने खरीदना, झूले लेना और रंग बरंग के खाने खाना पसंद है। जमा दख्तर पोरस दगा नवी नवी कपड़े अचवल खपल मलगरो से मिलावेदल और ईद मेले ततल अल्तबे खिलौने अगस्तल झूले खोड़ल मतलब जांगो की जांगल और मुख्तलिफ रंग बरंग खस्ता खुराकुना दा जमा वक्ती। ठीक शो दा मुंग सरा सवालात जवाबातु दीजे पूरे वशो। नेक्स्ट राजी मिलकर करे बात। 5 नंबर क्वेश्चन दे आपस में बातचीत करे और बताए कि आप ईद कैसे मनाते हैं और इस दिन क्या खास एहतमाम करते हैं। पखपलो मंस के बता सो बातचीत हो गई और बिया बिया बोलते हुआ चिता सो अख्तर संग मनावई और दागी रज मतलब कम खास एहतमाम कीगी अगर टोली डिस्कशन खबरें बहु कई पखपलो मंस की दस्ताव दपारा एक्टिविटी दा। शपगम नंबर क्वेश्चन दे आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों? इस मौजू पर जमात में बातचीत करे। यो बल एक्टिविटी दरकड़ी दा बल टास्क के दरवाला करे दे चीज तासो कम पसंदीदा त्यौहार दे कमियो दे अवली दे रीजन नंबर त पेश कई और पाग मौजू बांधी पखपल क्लासरूम की आगे बांधी बातचीत हो कई। सईदा द हर स्टूडेंट बजान लजान त्यौहार भी सोक बगा दख्तर खई सोक बोड़ी के खई नो रीजन हम वलवर के चवली खई दा हम तासो यो एक्टिविटी शवा। ठीक शो राजू नेक्स्ट पेज तरफ ता पेज नंबर 63 तवरा शई और पसी राजी लफ्जों का केल। 7 नंबर क्वेश्चन दे मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हुरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाए। द मिसाल मुताबिक मिसाल ऐलान दे राकड़े दे दग अल्फाज हरूफ मदद सर नवी अल्फाज ते जोड़ के गुरा अल्फाज हरूफ और नए अल्फाज दादी। मिसाल राकड़े मकान नु मीम काप अलिफ नु मकान शो लास्ट की नुन रागले दे सईदा और द दीन सुद वट की जुड़ीगी नए अल्फाज यो ते कान जुड़ीगी यो ते नाक जुड़ीगी द दीन गुरा कान काप अलिफ नून यो टके यो नाक नु नुन अलिफ काप गुरा द दो टकी ती जोड़ शो लांदिनु न बोस जोड़ो खुशिया सईदा खुशिया रागले दे नु गुरा खी वाव शीन ये अलिफ नुन गुन्ना दासशु दा मासरा खुशिया शो उस ददन चिकम दोटे की जोड़ीगी मुंग बागा जोड़ो नु दना मुंग सरा बल खुश जोड़ीगी खुश बोली कई खुश हे वाउशीन खुश और बल पर किसे जोड़ीगी बल पर की जोड़ीगी शाख शीन अलिफ हे शाख। नेक्स्ट है एहतमाम अलिफ हे ते मीम अलिफ मीम एहतमाम दना कम कम जोड़ीगी दना बल जोड़ीगी उम्मत और बल टके ती जोड़ीगी इमाम। दगशा नए नए अल्फाज बते जोड़ोई। नेक्स्ट है अलिफ सीन ते अलिफ दाल उस्ताद दना सजोड़ीगी सात सही ना सात सीन अलिफ ते सात और बलते से जुड़ेगी दाल सीन 10। नेक्स्ट है किताब नुकाब ते अलिफ बी किताब और बलते से जुड़ेगी बे अलिफ ते बात और ते काब ताक दाली कलेश है। ठीक शो बल राजी कवायद सी के कवायद इस दकुल दी 8 क्वेश्चन दे तस्वीर देख कर खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मतजाद खाली जगह पर करे खाली जगह में लिखे सईदा तस्वीर तो गो रही मतलब ची तस्वीर की सराकड़ी और मखत चिकम खत कशीदा अल्फाज दी दाया दई दागे मतजाद उली कई बड़ी खाली जगह की सईदा। नो राजी अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और देश आराम के लिए बनाई है। नुगोरा दिन काम न पारा और दाबल से रात नो द दिन मतजाद सुशो रात दल बोली कई रात रात आराम के लिए बनाई है। द्वेम दे मौसम खजा में दरख्तों के पत्ते जुड़ते और मौसम देश में दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं। दा खजा दे और दासरे दा बहार दे मौसम बहार बदलते बोली कई। बलराजी किताब मेज के ऊपर और बिल्ली कुर्सी के डैश है। किताब द मेज न दबारा ऊपर मुतजाद से दे द ऊपर मुतजाद नीचे राजी और बिल्ली सही दा कुर्सी के नीचे है दलतबा नीचे उली कई। बल्लाजी पाकिस्तान के सहराई इलाकों की जमीन बंजर और मैदानी इलाकों की जमीन डैश है। बंजर नुदद मुतजाद सशो जरखेज सही दा सहराई इलाकी दा मैदानी इलाकी जरखेज आओ बल्दे अहमद खुश लेकिन आयशा डैश है। अहमद चिरे खुश थे लेकिन आयशा खफादा या परेशान है।
دا مو شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 64 طرف ته راشي ورپسې راځي فعل مستقبل صحیح ده مونږ چې ورته فیوچر وایو مستقبل مین فیوچر را روان زمانہ دی ہوئے جملے غور سے پڑھے دا جملے غور سره پڑھاو کوي हम कराची जाएंगे او لڑکے کرکٹ کھیلेंगे مونږ به کراچی ته ځو او ماشومان به کرکٹ کوي صحیح ده لکه دا کار نه دی شوی फ्यूचर खबर कही सवई ऊपर दी हुई मिसालों से पता चलता है कि कराची जाना और क्रिकेट खेलना ऐसे काम है जो अभी नहीं हुए دغه جملو نه د مثالونو نه پتا لګول کیږي چې کراچۍ ته تلل او کرکټ کول مطلب دا کارونه نه دي شوي صحیح دا کارونه دي خدا لا نه دي شوي بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے لیکن را روان وقت کی چې کومه زمانہ دا را روان وقت کی توقع تی ساتي چې دا بکیږي وہ کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے هغه کام چې په هغه کول یا کېدل صحیح دا هغه پر روان وخت کیږي هغه کې ظاهر وي نو هغه ته فعل مستقبل وایي صحیح دا فیوچر ورته وایي انګلیش کې نو 9 نمبر راځي دی ہوئے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کرے دا جملې راکړي وي دا تاسو فعل مستقبل ته کنورټ کوي تبدیلی کوي دا جملې دي د فعل مستقبل ته واړو فرست جمله راځي یاسر نماز ادا کرتا ہے صحیح دا نو دا اوس منګه فیوچر ته واړو سبولی کوي یاسر نماز پڑھے گا صحیح دا لانی دے کڑے کئی با یاسر نماز پڑھے گا بلدے امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اس بداواڑا وئی فعل مستقبل تا امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائے گی صحیح دا اب بولا نکرزی دی لائخی ندی سورج مشرق سے نکلتا ہے دا بواڑا وئی سورج مشرق سے نکلے گا سورج مشرق سے نکلے گا نورباد مشرق نا راخی جی بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی دا کنورٹ کئی بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے آئس کریم کھائیں گے او بلدے فاطمہ اسکول جاتی ہے دا کنورٹ کئی فاطمہ اسکول جائے گی فاطمہ اسکول جائے گی لاسٹ ون دے یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گئے نو دابم کنورٹ کہ یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے عید میلے میں جائیں گے ٹھیک شو دامن فعل مستقبل تا کنورٹ کری بل راضی پڑھیے 10 نمبر دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دے لاندې عبارت راکړې درست تلفظ او روانۍ سره وایي او کوم سوالونو کوېسچنې چې کړي دي مطلب هغې جوابات ولور کوي عبارت طرف تراجع حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ عظیم پیغمبر ہو ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں صحیح دا یوزل بیا ابراہیم علیہ السلام خوب کی ولیدل چې هغه خپل پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کول آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا آپ علیہ السلام چې خپل خواب خپل زوی ته ویلو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ورله جواب ورکړو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کرے چې اللہ تعالیٰ کم حکم درکئی نو هغه پورا کا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پر لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چوڑی ان کی گردن پر رکھی تو فوراً وہی نازل ہوئی چې څنګه حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی د پاره پزماکه داسي سملولو سیدا نو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چې څنګه چاړه راواغستا مطلب دغه په گردن د مری باندې کی خودلا نو بدی ټایم کې فوراً وਹੀ نازل شو اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی چې اے ابراہیم ما ستا کوم قربانی واغه قبول کړه اب اس کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کرو جو تمہارے قریب کڑا ہے صحیح دا اوس تددی په بدله کې چې کوم تا دا ګډ ولاړ دی ګډ یادی هغه ذبح کا چې کوم تا سره نږدې ولاړ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گڈ ذبح کړو دا اللہ تعالیٰ حکم ہی پورا کړو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا
او الله تعالی دغه قرباني ورته دومره خوښه شو چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام دا قرباني تر قیامت پورې مسلمانانو باندې دا لازم کړه چې هر مسلمان به دا کوي. ٹھیک ده کنه؟ دا یو شارټ عبارت راکړیو. بیا لاندې سوالات کوېسچن دي. حضرت ابراهیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابراهیم علیہ السلام په خواب کې څه ولیدل؟ جواب درته ځم دا سویما الریډي د پیراګراف کې هم موجود دی، دی عبارت کې موجود دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. سیدہ دا جواب لیکلی شي. دویم کوېسچن کې خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ چې کله حضرت اسماعیل علیہ السلام دغه خواب خپل پلار ورته ویل نو حضرت اسماعیل علیہ السلام څه ویلي؟ جواب لیکلی شي خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کرے. صحیح ده؟ هغه ول دا جواب ورکړو چې الله تعالیٰ څه حکم درکړي، څه حکم یې کړی دی هغه پورا کړه. دریم کوېسچن کې مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا گیا؟ مسلمانانو باندې قربانی ولی څنګه لازم قرار ده؟ جواب لیکلی شي اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں پر قربانی لازم قرار دیا ہے. صحیح ده؟ دا وګورئ الریډي لیکل شوی دی. صحیح ده؟ الله تعالی دغه قربانی ورته دومره خوښه شوه چې تر قیامت پورې په مسلمانانو باندې دا لازمه قرار کړه. نیکسٹ راځي کچھ نیا لکھ کے سنوی لیکل دی سوئی. 11 نمبر اپنی کسی یادگار عید کا احوال ډایری کی صورت میں اپنی کاپی میں لیکے تاسو د خپل یادگار د عید چکم مطلب د عید چکم احوال له څه حالت کنه هغه په ډایری کې خپل کاپی کې ولیکي چې عید کی څنګه چلی، خلک څه کوي، بیا هم څه وکړو، یو خپل شارټ کہانی وندي لیکل شي. دا ستاسو د پاره ټاسک دی. 12 کوېسچن دے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے. دغه الفاظ راکړي په جملو کې استعمال کړئ. مگن، کرتب، شریک، ضرورتمند، انعام. کاپی کې دلته تیار کړی دی. دلته به تاسو وګورئ. ها کچھ نیا لکھے دادی الفاظ جملی دی. نو الفاظ جملوں میں استعمال. فرسٹ راضی مگن. مگن په یوز کوي عید کا چاند دیکھتے ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. صحیح ده؟ چې څنګه دا عید چاند یو کو ټول د اختر په تیارو کې مصروف شو. دویم دی کرتب. کرتب مین شو. مداری نے کرتب دکھائی، مداری خپل کرتب خپل شوی خودلا لگیاو. دریم دے شریک. ہمیں ضرورت مندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. موږ له پکار دي ضرورت مند هم په خپل خوشحالو کې شریک کو. 4 نمبر دے ضرورت مند. ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا. ابو جان دوپہر وخت کې د دوپہر پروټۍ کې د غرمې پروټۍ کې چې کوم خواږه شاده ده اوسېدل ضرورت مند خلک هغه خپل کور ته راوغختل روٹی دپارا. 5 نمبر انعام. عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزے رکھنے کا انعام ہے. عید الفطر اللہ تعالیٰ دا طرف دا رمضان دا روزی نیولو انعام دے. صحیح ده؟ دام لیکل شي، اسکرین شاٹ ته اغستل شي. نیکسٹ پہ راضی آؤ کرے کام. ایک چارٹ پر مسجد، گھر، اسکول اور پارک کی تصویریں چسپا کرے. ہر تصویر کے نیچے 2 جملے لکھ کر بتائے کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یو چارٹ باندې د مسجد، جمعات، گھر، د اسکول او پارک مطلب تصویران چسپا کې ولګوي او هر تصویر لاندې 2 جملې ولګوي او موږ ته وایي. صحیح ده؟ 2 جملې ولیکئ. موږ ته وایي چې په دې ځایونو کې کوم کوم خبرو خیال ساتل پکار دي. راځئ یو شارټ جواب درته ما ریډي کړی دی. صحیح ده؟ دی خو وګورئ. مسجد میں لکھلی دی نو مسجد سره 2 جملې ولیکئ. ہمیں مسجد میں وضو کر کے جانا چاہیے. موږ له پکار دي چې مسجد سره او 10 کې لاړ شو. دویم جمله مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. په مسجد کې بلند آواز سره خبرې نه دي کول پکار. دویم به گھر ولیکئ. نو گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرنا چاہیے. چې څنګه کور ته داخل شي ټولو ته سلام کوئ. او دویم به ولیکئ گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. او د کور صفائی ستھرائی خاص خیال ساتل پکار دي. دریم لیکلی شي اسکول. ہمیں اسکول میں تمام اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. موږ له په اسکول کې د ټولو استادانو احترام کول پکار دي. او بل لیکلی شي اسکول کے باہر ہارن نہیں بجانا چاہیے. صحیح ده؟ اسکول نه بهر هارن دغه هارن ندي وهل پکار. صحیح ده کنه؟ نو دا سيزونه تاسو ریډي کولای شئ. دغه شارټ انسر ما تاسو لدرکو. دې سره زمونږ د لیسن کمپلیټ شو. امید لرم تاسو به دې پوه شوي وئ. انشاءالله بله ویډیو کې به چې کوم پیج نمبر 66 دی او جایزه نمبر 2 دی مطلب ریویو ایکسرسایز دی دا به تاسو ته وړاندې کومه. زمونږ ویډیو کمپلیټ شو. ویډیو هم خوښه شوي وي چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو. تھینکس فار واچنګ. موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.